ګرانو کتونکو الف خان شیرپو یم یو وارې بیا په یو غمځپلي پروګرام کې یم او غم څه دی زمونږ نن یو بل پولیس اهلکار هغه شهید شو تنګي تاڼه کې ډیوټي وه د ډیوټۍ نه کور ته روان و زرمس خان او نامعلومه وسلوالو هغه شهید کړه چونکې ترهګري یو وارې بیا سر اوچت کړی دی په پښتونخوا کې پولیس ټارګټ دی هغه خو لکي مروت واقعه رالی پېښور کې رالی مردان کې رالی خو چارسده کې په دې میاشت کې دا څلورمه پیښه ده او د دې څلور پیښو تر اوسه ګرفتاري چې کوم دی په عمل کې رانلله پولیس په دې اړه باندې ناکامه په نظر راځي خو تحریک طالبان دغه مر قبول کړی چې دا من کړی د خو وجه نه ده ښودلی چې په څه ولې قصور یې سو نو دغه یو بله پیښه راله نن یوه بجه چې کوم دی هغه په پولیس لاین کې د هغه جنازه وه مازدیګر هغه په تنګي کې خور ته وسپارلی شو ډي پي او چارسده سهیل خالد خان ډپټي کمیشنر او نور د پولیس اعلی چارواکي ډي آی جي مردان محمد علي هغوی په دغه کې ګډون کړو ډېر یو خوب پیدا شوی دی پولیس چې ټوله توره وردي واچي نو په نښه شي پولیس والا وروڼو ته به زما دا خواست وي چې دا و چارسده کې په دې میاشت کې څلورمه واقعات او داسې په پښتونخوا کې د میاشتو راسې دا واقعات را روان دي هغې کې صرف پولیس په نښه کېږي نو یو خو ځان له مه ګرځئ د خپل ځان حفاظت یقیني کې بیلټ اچوئ بلټ پروف جاکټ اچوئ هیډمټ اچوئ احتیاط ډېر زیات ضروري دی او احتیاط ضرور وکړئ دغه زمونږ پولیس والا وروڼه په نښه کېږي زرمس خان یو ځوان نن لاړ ډېر زیات پې خفه یو غمجن یو پې خو دا واقعات ډېر زیات شو د دې دپاره کوټلې ګامونه پورته کول دي او چارسدې پولیس له داسې د بل ځای نه راځي د هم په دې ضلع کې دغه مشکوک خلکه ژوند کوي او دغه شانتې واقعات کوي د چا ځای کې چې هم داسې مشکوک خلکه وي نو انتظامي سره په دې اړه باندې تعاون کوئ اطلاعات ورته ورکوئ نو داسې واقعات راځي ګرانو کتونکو یو بله واقعه په چارسده کې هغه د باچهان پوهنتون په اړه باندې ده چې پرون پکې طالب علمانو احتجاج کړو پولینګ یې کوو د زنانو سره بیا د نارینو سټوډنټانو سره بیا پکې د ټیچرانو سره د یونیورسټۍ لخوا چې کم تور لګي بیا 8 ګنټې مسلسل د ګیټ مخې نیولې وه ماسخوتن شو په ګاډو کې دغه سټوډنټانې او سټوډنټان چې کم دی نو هغه موجود و بیا والدین رالل بیا چې 8 ګنټو کې مذاکرات کامیاب نشو دغه سټوډنټانو سره نو په هغې باندې بیا لاټي چارج شو انتظامي و چې بل څه خلې نو چې جرګه نه مني یو شمېر جرګې پکې وشولې مشران پکې رالل پولیس پکې رالل منتخب نمایندګان پکې رالل کېناستل د دغه سټوډنټانو سره سټوډنټانو دا وی چې یاره کم پولینګ شوی دی نو د دغې په بدله کې په موږ جرمانه لګېدلې ده چونکې هغوی وي چې اړو پولینګ موږ کړی نه دی سټوډنټان وایي او نه د چا بېعزتي کړې ده انتظامیه وایي چې یو پروفیسر سره یې خو هم زیاتې کړې ده هغه نن ریزاین ورکړه نوکری نه چې زما په یو یونیورسټۍ کې عزت نشته داسې ردې بدې راته ویلې کېږي نو زه چوکیداري کوم خو په دې یونیورسټۍ کې پروفیسري نه کوم هغه ریزاین ورک نو خبره په دې ختمېده چې سټوډنټان به ځي او د روحاني پلار کې وي استاد د هغې نه معافي غواړي هغوی وي چې نه دغه استاد به موږ له راځي په دې باندې خبرې وي او په دغه کې بیا لاټي چارج شو بهرحال مسله لا ګمبیره ده په هغې کې 27 کسانو باندې اف آی آر شو دغه سټوډنټانو نن ضمانت شو عثمان علم خان ایډوکیټ چې کوم دی د هغې ضمانت وکړو بیا موږ دغه سټوډنټانو سره خبرې شوې هغوی دغه ټول تورونه مسترد کړل رد یې کړل چې داسې هېڅ قسمه واقعه نشته دی او جرمانه ده زموږ مطالبات و هغه ونه منلي شو په دغې باندې موږ دغه 8 ګنټې احتجاج کو هم که
چونکې وایس چانسلر چې کوم موقف دی هغه چې ما ته لا جرمانې حوالې سره ډیټیل راغلی نه دي چې په ما سټوډنټانو باندې څومره پورې جرمانې لګېدلې او دا زما بچي دي. بهرحال په دغه کې بیا موږ هم پکې نن منډې ووهلې او بدروجا خانو پکې، سعد خانو پکې، بیرسټر راشد عبدالله پرزن، سټوډنټان پکې راسره هم ډېر ملګري وو. کوشش کوو چې دغه مسله د خل د لارې بوز او په پوره امنه توګه باندې حل شي. زما به سټوډنټانو ته خواست وي چې بچو دا ډېر قیمتي وخت دی او دې کې زده کړه وکړئ. دا وخت بیا نه راځي. والدین خواري مزدوري کوي او موږ یونیورسټو ته لیږي. دا ډېر غټه خبره چې یونیورسټۍ ته تګ یو سیمسټر باندې په زرګو روپۍ تاسو بندوئ. سیاست پکار دی، سیاست پوه هم دغه یونیورسټونو او کالجونو نه راځي، خو سیاست دا نه دی چې دا کم نن سبا زموږ په دې ملک کې دا سیاست روان دی، جنګ جګړې. نو دغه شانتې سیاست مه کوئ چې هغې کې تاسو وایئ چې دې کې موږ بریالي شو او موږ به داسې وکړو داسې به وکړو، خلک به راته ښه ووایي. 8 ګنټې چې روډ بند ګیټ بند دي نو لکه دا ډېر لوی سوال دی او مذاکرات نه کېږي. دا ټولې خبرې ځان ته مخې ته کېږدئ. الله دې کړي چې دا مسله حل شي. ډېره مننه، خوشحاله.